معشوق ته معشوق یو سړی دی د هغه چا سره عشق دی که نه دا عشق د څه په بنیاد باندې د څه په بنیاد د حسن په بنیاد یو سړی ښکلی دی نو د چا بله خوشقسمتي نشته چې الله موږ له قرآن راکړی الله موږ له حضور اکبر صلی الله علیه وسلم هغې راته راکړي په دې باندې خوشحالي پکار د انسان ګوره قرآن مجید موږ د خوشحالۍ نه یو منع کړي خو د دې نه یې منع کړي چې د حد نه زیاته خوشحالي به نه کوي او خوشحالۍ نه یو منع کړي خو د حد نه زیاته چې کومه خوشحالي د هغې نه منع کړي او دې دپاره په عربۍ کې یو لفظ الله جل شانه استعمال کړی دی فرح ان الله لا يحب الفرحین یو انسان چې د حد نه زیات خوشحالېږي الله جل شانه داسې انسان نه خوښوي دا یې نه یې خوښ د الله جل شانه خوشحالۍ دپاره ډېر الفاظ استعمالېږي د هغې مختلف نوعیتونه دي په عربۍ مختلف قسمونه دي په عربۍ کې فرح لفظ چې دی دا دې خوشحالۍ ته وایي چې هغه یو حد ته ورسي او هغه حد کراس دې ته فرح ویلی شي کله چې دنیا خبر راغلی چې دا خلک په دنیا باندې خوشحالېږي او دنیا یې خوښه ده مال یې خوښ دی جایداد یې خوښ دی نفري یې خوښه ده عزت یې خوښ دی د دنیا ټولې خبرې جوړ شو نو الله جل شانه فرمیل دا خلک په دې ماده پرستۍ باندې خوشحالېږي او دومره پې خوشحالېږي چې د حد نه زیات پې خوشحالېږي نبی وایي چې ان الله لا يحب الفرحین الله داسې خلک نه یې خوښ چې هغه د حد نه زیات خوشحالېږي ټولې خبرې د دنیا دي خو چې کله د قرآن خبر راغله او کله چې د حضور اکبر صلی الله علیه وسلم خبر راغله نو بیا هلته دغه لفظ ذکر کړو چې نه ستا د حد نه سوا خوشحالي پکار ده په دې باندې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه صلی الله علیه وسلم چې دې د حد نه زیات خوشحاله شي په دې باندې چې الله جل شانه فضل له په دې باندې او د الله رحمت ته په دې باندې د الله جل شانه فضل قرآن مجید ته ویلې او د الله رحمت څه ته ویلې شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا قرآن د الله فضل له او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه رحمت ته چې کله دې خبر را لوي فلیفرحوا هغه لفظ استعمال چې اوس د حد نه زیات خوشاله شي په دې الله جل شانه د حد نه زیاته خوشحالي د دې د تعلیم له ولې راکړي دا اوس خبره نشته د هغې وجه دا ده چې د انسان په ژوند کې څه څیزونه وي هغه څیزونه دا وي چې هغه انسان د هغې سره څه محبت ساتي څه شوق ساتي یو انسان دی هغه وایي زما د موبایل سره شوق دی موبایل مې خوښ دی موبایل سره مې مینه ده یو انسان وایي زما د لیپټاپ سره یو انسان وایي زما د جایداد سره مینه ده د مشرانو نه تپوس وکړئ یو انسان وایي چې زما د کپړو سره مینه یو انسان وایي چې زما د مال دولت او د پیسې سره مینه یو انسان وایي زما د ګاډي سره مینه محبت یو انسان وایي زما د پلار سره محبت یو انسان وایي زما د مور سره یو انسان وایي زما د خویندو وروڼو سره محبت یو انسان وایي زما د دوست سره یو انسان وایي چې نوجوان وي زما د خپلې معشوقې سره دا ټول محبتونه دي خو دې محبت ته هم چېرته خیال کړی دا محبتونه دا مادي محبت دی دا فزیکل محبتونه دي او هر یو څیز چې هغه یو فزیکل سټیټ لري یا د هغې تعلق داسې سره چې اساس فزیکلي یو جسماني او مادي څیز وي د هغې سره چې کوم تعلق وي دا تعلق عارضي دا مستقل نه وي پوهېږئ په خبره باندې دا یو عارضي تعلق که زما د دې جایداد سره تعلق دی دا عارضي دی ولې هغه جایداد عارضي دی که زما د موبایل سره تعلق او مینه ده دا موبایل عارضي دی نو زما د تعلق هم عارضي شو زما د مال دولت سره مینه محبت دی نو مال دولت هغه عارضي دی هېڅ پته یې نه لګي دوه ورځې بس نه کله کله ختم شي کله کله د انسان جیب ډکي او کله وزر حساب دی کاته بل شان د سکول د استادانو تپوس وکړئ یکم تاریخ باندې د میانو پروګرام لري چې 28 تاریخ شي بیا د کور نه بار راوځي داسې نه وي دا تنخواداره خلک چې څونه وي که سکول استاد څومره مثال ورکړم یې تپوس 28 تاریخ یې کاته ډېره خراب یو ورځ ما تپوس وکړه لکه د میانو په دکان باندې په دې باندې 27 تاریخ باندې اړوګڼه دي وایي خلکو سره پیسې نه وي په دغه ورځ باندې یکم نه پس او 10 تاریخه پورې دا ډېر په جوبن کې بس د دې سره داسې خبره مې دا ذکر کوله چې یاره د مال او دولت سره چې کوم محبت دی دا هم عارضي دی ولې ځکه مال او دولت عارضي دی مال او دولت ختمېدونکی تعلق هم ختمېدونکی جایداد ختمېدونکی د دې سره تعلق هم ختمېدونکی
دغه شانتي معشوق ته معشوق یو سړی دی د هغه چا سره عشق دی که نه دا عشق د څه په بنیاد باندې د څه په بنیاد د حسن په بنیاد یو سړی ښکلی دی نو د چا خوښ نو دا ښکلیوالی عارضي څیز دی او که نه دا مستقل څیز دی عارضي څیز دی ختمېدونکی څیز دی حسن دا به زیات نه زیات چلېږي د 500 کالو پورې اخوا خو نه وي بیا حسن ختم شي بس ټوله قصې ختمه شي نو پته لګي چې دا محبتونه دنیا او دنیا کې صحیح دا ټول محبتونه دا عارضي دي اوس دا محبت چې دغه سيزونو سره عارضي دي نو هغه څه انسان له پلاس باندې نشي ورکړي اوس انسان له پکار دي ځان له یو محبت کوي چې هغه سره همیشه وي هغه محبت سره په دنیا کې وي هغه سره په قبر کې وي هغه سره په د قیامت په ورځ وي هغه سره په آخرت کې وي هغه سره په جنت کې وي هغه سره ټول عمر دې یو محبت پکار دی دې یو تعلق پکار دی موږ چې سوچو کو نو موږ ته یو محبت ملاونو یو تعلق ملاونو سوا د الله جل شانه تعلق یو تعلق موږ ته ملاونو سوا د قران مجید نه